غلام صاحب درته وایي چې سواد کې د ټیکس نفاذ چې دی دا خو ډېر مخکې نه شوی او بیا به کې څه داسې مشهور شخصیاتو هغو به کې کردار ادا کړو ټیکس یې څه ټایم ورو ډیلی شو اوس آفت هم راغی ګلۍ هم وشوه غنم تور شول پیاز هم تور شول حالات هم خراب شول په شلتالانو باندې په خوبانو باندې په الوچو باندې باقاعده ګلونه ورجېدل فصلونه هم برباد شول ډېر خلک داسې چې هغه وټې کړې وې وټې هم سینونه وې وړې لکه یو ډېر زیات غټ نو سواد بیا یو ځل چې دی هغه آفت زده شو او د هغې باوجود چې دی حکومت که مرکزي دی که صوبایي دی په عوام باندې رحم نه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شاه صاحب اول خو ستاسو ډېره مننه د موقع د راکولو دویمه خبره دا ده الحمدلله نن چې زموږ په دې بریکوټ کې دا کم دوکانونه بند دي دا هم د صدر صاحب په وینا باندې عبدالرحیم صاحب په وینا باندې او بیا دې خلکو زموږ سره هم تعاون وکړو چېرې دوکانونه یې بند کړلو بیا تا یو خبره وکړه ریاض احمد بھائی هم دا خبره وکړه په سواد باندې په دې لږ ورځ کې 3 امتحانات راغلل اول چې دی نو دا دغه رالو دا ټلویزیشن رالو زلزله پې راغله بیا پې سیلابونه راغله نن سبا خلک دومره حد لري او دریم غربت داسې سیوا شوی دی مهنګایي تاسو ته پخپله پته ده چې یاره زه خو یو ارګنایزیشن چلوم ما ته د هغې نه پته لګي چې ما د ورځې شپږ 7 تنه یا 8 تنه خامخا مریضان راځي بل زما 33 سال د بریکوټ په بازار کې کاروبار وکړو تقریبا د 2016 نه په دې خوا چې کوم نظام را روان دی خدای قسم دې سړی ځان نشي ساتلی او حکومت دا زمونږ د عوامو سره بیا خاص کر د ملکنډ عوامو سره دې کار شروع کړی یو شعر دی وایي چېرته لمبې خو د رنګین محل نه پورته نه شوې چېرته لمبې خو د رنګین محل نه پورته نه شوې خو بس چې اور لګي زمونږ په چوپالونو لګي نو حکومت چې راځي نو چې بس ډایرکټ ملکنډ را راځي زه دغه یو خبره کوم چې د حکومت مثال د مور فلار دی پکار ده چې هغه د خپلو بچو خیال ښه وساتي او د عوام مثال چې دی د هغو د بچو دی نو د پلار د لاسه همیشه بچې ورانېږي نن که تاسو کشمیر ته وګورئ د یوې وجې نه هلته قریب دا خبره انقلاب سیډ له لاړله ټوله میډیا نن سبا دا غونډه کړه نو الله دې نه کړي چې دغه خلک د سواد ته راپاشي او دا مسله تر دغې حده پورې ورسي تاسو څه خیال دی د سواد حالات هم بغاوت طرف ته روان دي یاره زه چې اندازې ته ګورم نو اندازه دغې سیټ ته ځکه روانه چې غربت سیوا کېږي خو زورور به د کمزوری چې دی که نه دا به مجبوراً طور مطلب دا دی د زورور په مرۍ باندې لاس ږدي د هغه به شي به خواری نو الله دې دغې وخت له دا خبره نه بوځي خو حکومت له پکار دی چې زموږ د غریب عوامو سره تعاون وکړي دا نه کوي چې د دوی راغلي نوړۍ د خولې نه چینکې او داتې اخلي دویمه خبره دا ده شاه صاحب چې الله دې رحم وکړي زموږ په ملکنډ باندې چې کوم حالات روان دي دا ټیکسونه د دې نه ختم شي مونږ بالکل د دې نه بغاوت کوو چې لکه مطلب دا دی دا حکومت زموږ مطالبه ومني او د دې خبرې مونږ په حمایت کې ځکه نه یو چې مونږ د حالاتو ته ګورو زموږ د سواد ته حالات یو څلورم داسې سیټ ته روان دي چې درې خراب حالات به دې باندې تېر شو الله دې نه کړي چې دې نه بغاوت جوړ شي شکریه